ما ستاسو څه وکړو؟ دا زما نسه د لوږې ما عمر څومره و؟ یاره داسې 9 کاله 10 کاله ورک شوی چېرته و بیا پیدا چېرته دا دی موږ د غلجو زه د غلجو کمانډر ما ته ټلیفون وکړو چې دلته خو بالک نه درغلی ما وویل داسې ماخوستن لا نه دی او ماښام تېر شوی دی داسې ټیم دی بیا موږ وویل دلته خو نه دی راغلی موږ یو 3-4 کسان رالو دلته و دې غره کې موږ کوتو خو هېڅ پلاو موږ ونه لګاوه بیا داسې د 1 بجې پورې د شپې پسې وګرځېدلو معلوم هم نه کړ بیا سهار له چې لاړو دا غره موږ کو دغه ځای نه زما تمدان و دې کسان ور موږ پکې ګرځېدلي بیا مې یو 2 کان ور ولېږل دلته نشته بیا هلته واوښتلو هغه کې ګرځېدلو بیا یو کس غږ وکړ چې تاسو دلته راشئ لږ دمه شئ ما دمې ممې پرېږده موږ ګرځېده کړو هلک ورسېد بیا داسې وشوه چې د چا غږ وکړه چې هلک پیدا شو د ماڼوګانو کې یو 2 کسان داسې نور ملګري وو چې هلته رالو چې هلک ته مې وکاته خو پړم یو بوج راغی په هلک مې ور منډه کړې مال کمر پې زه ژوندی یم او په دې کمر یې پرېږدي بیا داسې زلمي هلکان وو یوه د یوه لاس نه ولي بل د بل لاس نه ویل ما موږ رپورټ کړی دی کسان را روان دي لاس ورنه وي هغه بیا وروسته هغه خاصدار راغله و دغه واله ده میډیا واله هغو ته مې ویل چې دا څنګه تاسو وړئ دا خو موږ دلته پاکوو سمبالوي ویل نه ماما دا به هلته ویسو موږ بیا پاک کوو د دې موږ کوشش کوو د دې موږ سړی پیدا بد مد د چا سو؟ نه د دې کسانو بد د چا سره نشته بلکل مړه بوډۍ دي نه وجه څه وجه بوډۍ دي بېدردۍ باندې صفای په مستۍ وجلی دی او دا سړی کافر دی دا مسلمان خو نه دی مسلمان داسې چل غوښتنه به هم څه دي غوښتنه به هم دغه چې زه وایم چې معلوم شي او موږ ته یې ووایي چې دا د پلانکي سړي کړی دی نو که ده د حکومتو سره نه واجه نو موږ خو یې که نه د ده خور لاد کوم ده قاتل دی او ظالم دی ظالم پیژني نو زه وایم چې حکومتو څخه خپله کار وایو که بیا یې موږ ته پرېږدي او لږ شان تیل میل پرې واړوو وورو ته کېږي ګورو تاسو خبرې واورېدې د معاذ والد صاحب هغه په کراچۍ کې هغه هم بېګا راغلی دی هغه شان توان نه لري چې د خبرو نو زموږ هم د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې د دې قاتل گرفتار کړی شي او داسې سزا ورکړی شي ځکه چې د معاذ 10-12 کاله عمر نو هغه خو نه داسې څه ظلم کولی شي نه څه زیاتی کولی شي نه چېرته داسې دغه کېدلی شي او هغه چې په هغه کومه بېدردۍ باندې شهید کړی نو یقینا دغه د لیدلو نه ده نو د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې د دې قاتلان گرفتار شي او هغې له سخته سزا ورکړی شي چې بیا دپاره څوک داسې عمل نه کوي چې دغه شانته کې ماشومان او دغه شانته کې ناسور نه زموږ دا وطن او دا علاقه پاتې شي